سلورم حق څه دی؟ ثم يقسم الباقي بين ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامه. سلورم حق دا دی چې باقی د دې دریوانو سیزونو نه کم مال پاتې شو دا به اوس د ده په ورثو کې د شرعي اصولو مطابق تقسیمولی شي. اوس د هر وارث دپاره الله رب العزت خپله حصه مقرر کړې ده. اوس به دا مشر نه کوي چې مړه بس دا یو دکان دی دا به دله ورکمه او دا یو کور دی دا به پکې دله ورکمه، دا یو پلاټ په پکې دله ورکمه چې سیز لو غواړي او مکه شان تقسیم یې وکړي. نه، دا جایز نه دی، دا حرام دی. د هر وارث دپاره خپله حصه مقرر ده. نو که په خپله د علم المیراث نه زده نو لاړ به شي دارالافتا ته، د یو مستند مفتی خواله به لاړ شي چې بی زما والد صاحب وفات شو او مونږ دومره رونه یو، دومره خویندې یو او بی دومره مال پاتې دی، نو د شرعي اصولو مطابق په دغه مال زمونږ به د رونو خویندو کې څنګه تقسیمیږي؟ نو د دلیل په رڼا کې به تا ته هغه تحریري جواب درکړي، فتوا بدله درکړي، په دغه فتوا باندې به تا عمل وکړي. نو دا اختلاف نه به بچ شي. نبی علیہ السلام فرمائی ان الله اعطى كل ذي حق حقا. یقینا الله رب العزت د هر حقدار د پاره خپل حق مقرر کړی دی. علا لا وصیت لوارث، وارث د پاره وصیت جایز نه دی. وارث ته خو اسم د مړي باقی مانده مال پاتې شو کنه، په کم بنیاد ورله وصیت کې سړی چې مړ شي د ده مال د ده ورثو ته پاتې شي، مثلا زامنې دي، لوریانې دي، د ده دپاره اوس دا جایز نه دی چې د وارث کېدلو باوجود وایي چې دومره مال به زما زوی ته اضافه ورکړي، دومره مال به زما لور ته اضافه ورکړي. وارث دپاره وصیت جایز نه دی. نو د شرعي اصولو مطابق په دا تقسیم کړی شي.